ګرانو کتونکو دا تاسو وګورئ دا ویډیو د کراچۍ ډیفنس سوسایټي ده. اولته جماعت اسلامي پاکستان یو کونسلر د هغه منتخب کېدو نه پس شپږو میاشتو کې هغه دا یو سټریټ دی باندې کار وکړو. دا سټریټ یې داسې جوړ کړو چې بالکل هغه سټریټ باندې سړی روان نو دا محسوسیږي چې زه چېرته بار ملک کې ګرځم، امریکا کې، لا انګلینډ کې، یو کې کې بالکل هغه طرز باندې جوړ شوی دی. د هغې اشارې بلکې چې کوم ټریفک سیګنل دي نو په هغې باندې چې کومې اشارې دي هغې باندې بټنې د روډ باندې چې روانې نو د روډ یو خوا بل خوا چې کوم ځای کې به څه وخت مخکې د ګندګۍ ډیرانونه به پراته وو، څښاک وي به، اوبه به ولاړې وي، هلته کې خشته خشته کرسۍ او د یو پارک غوندې ټول روډ نه هغې نه پارک جوړ شوی دی. نو ما دې باندې خبره ځکه کوله چې دا سبق دی زما د ایم این ایګانو له، ایم پی ایګانو له، د کونسلرانو له، تحصیل ناظمانو له چې که دلچسپي وي او حوصله وي او د خلقو د خدمت جذبه وي نو هغې کې نه دا خبره رکاوټ راځي چې ما سره اختیارات نشته، نه پکې دا خبره رکاوټ راځي چې جی فنډونه نشته، نه پکې حکومت هغه خبره راځي چې ما سره جی بس دی زما حکومت نشته، ما سره خو ټول اختیارات نشته. حالانکه یو عام کونسلر چې هغه دومره ډېر لوی سټریټ نه هغې نه یو ماډل جوړولی شي نو بیا یو ایم این ای، ایم پی ای، له تحصیل ناظم خپله علاقه څنګه نشي بدلولی او لوکل سطح باندې کېږي. نو دا سبق دی زما د ناظمانو له، کونسلرانو له، علماو له، سماجي حلقو له، پرنسپلانو له چې څومره اختیار والا کسان دي نو هغوی دپاره یو ماډل دی او سبق دی پکې. دلته کې جي زمونږ نوښار دې ټایم کې وګورئ هر طرف ته د ګندګۍ ډیرانونه، اربونه روپۍ فنډ دې ټایم کې نوښار کې لګي، اربونه روپۍ فنډ لګېدلی دی خو د هغې د یوې پیسې اثر ما د یو نوښاري په مخ صحیح نه کو، په سر صحیح نه کو، په علاقه صحیح نه کو. هغوی اوبه نشته، فلټریشن پلانټ تباه، ټویلې تباه، روډ یې تباه، د ګندګۍ چې کوم سټور کولو ځایونه دي هغه روډونو باندې هر روډ نه ډیران، هر روډ د منجډرو کنډرات، غټې غټې کټې، د هر روډ د پولیسرات پل هغې کې بدل شوی او حالت دا دی چې زما نوښار د ټولو نه زیات وسایلو اعتبار سره دا مالداره علاقه ده. دلته کې ګیس شته، کوله شته، سونه شته، کاڼې مې خرڅېږي، خوره مې خرڅېږي، شګه مې خرڅېږي، اوبه پکې وافر مقدار کې شته او که څه کمی دی نو هغه د داسې حوصلې کمی دی، که کمی دی نو هغه د جذبې کمی دی، که کمی دی نو هغه زما د مشرانو سیاستدانانو کمی دی. ګنې دا عقل نه مني، ذهن نه مني چې اربونه روپۍ فنډ به راځي، کروڑونه روپۍ فنډ به راځي او هغې نه پس به زما د نوښاري هغه قسمت هغه تباه وي. زما د نوښاري د هغه روډ هغه به د منجدړو کنډرات کې بدلي، جي ټي روډ نه به د پولیسرات پل جوړ شوی وي او فریاد به کېږي چې فنډونه نشته او فنډ راغو فنډ لاړو. ټول عمر دا 20 کاله تیر شو نو مالداره ترین ټیمیز څو ځل دا ټیک شول خو دغه ټیمیګانو کې
د تنخواه مسله حل نه شوه. تنخواه نو د شرم خبره نه ده. دې کې مونږ به څه ووایو؟ مقصد دا دی چې کم ټیمې کم علاقه تاله پیداګیر درکوي، هلته کې شګه وي، کاڼې وي، خاوره خرڅېږي، تر دې پورې چې په دې جدید دور کې خو ډیرانونه خرڅېږي. پنجاب کې او سند کې اوس خو سوټې خرڅېدل شروع شو او کچره چې د هغې نه ګیس او بجلی پیدا کېږي. خو کوم ځای کې چې زما د سرکاري فنډ معیار هغه دا وي چې جی دا بغیر ضرورته پمپ، بغیر ضرورته ډانګه، بغیر ضرورته ناله، بغیر ضرورته فلټریشن پلانټ، بغیر ضرورته او بغیر فیزیبیلیټي رپورټه کروڑونه روپۍ لګي صرف دې مقصد دپاره چې زما جیب ته کمیشن راشي. نو زه دې بیا د دې توقع نه ساتم چې ما ته به علاقه هغه داسې شي چې دا څنګه د کراچۍ د کونسلر دا خپل سټریټ هغې نه یو ماډل جوړ کړو. دا جی ګران کار نه دی. دلته کې د دې ویلیج کونسلو ناظمین او سیکټریان هغه هم خپل محدود وسایلو باندې هغې کې صفایي، هغې نه ماډل او هغې کې یو څو کارونه داسې کولی شي چې د هغې په بنیاد هغه ویلی شي چې ما کې دا حوصله، ما کې ایبیلیټي، ما کې د لیډرشپ کوالټي، ما کې قابلیت، ما کې ټیلنټ شته او زه دا کار کولی شم. خو نشته، د عقل نه خالی دي. او مونږ چې ګورو نو کروڑونه او ربونه روپۍ په دې نوښار کې ولګېدې، خو عوامو باندې د هغې ثمرات هغه نه ښکاري. په هسپتالونو کې جیلي ډاکټران او ګوسټ ملازمین ټویلونه مو که تباه دي نو د دې وجې نه تباه دي چې بغیر ضرورته پې درې او پنځه کلاس فوره اپریټران د هغې نوم او نشان نشته. په سکولونو کې جي ګوسټ ملازمین، جیلي تقرریان او جیلي استادان، نو بیا به تاسو څنګه وایئ او کومه اندازه باندې به وایي چې ما سره د انصاف وشي. نو زه دا ویمه چې دې کونسلرانو لم پکار دي چې اپنی مدداب ته دا کوڅې، دا نالې، دا صفا کي. زه دا ویمه جی په نوښار کې مونږ بار بار دا خبره کوو چې دې ټایم کې هرې ګلی نه هر طرف نه جی ټي روډ نه تالابونه جوړ دي. دا معمولي باران وشي نو اوبه ولاړې وي او ګندونو د وجې نه هر څه تباه او بربادي، کورونو ته اوبه وردن نشي. هر شپږ میاشتې پس د کورونو د هغې رینویشن، د هغې زرګونه روپۍ، لکونه روپۍ بیا په کورونو هم لګي، په سامانونو هم لګي. نو چې دا کروڑونه روپۍ راځي نو د دې ماسټر انجینیرنګ ولې نه کیږي؟ لکه په دې 10 کالو کې دی دا ډو سوچ نه کړو چې یاره د دې اوبو داسې څه بندوبست وکړو چې کولاو د اوبه روانې وي. داسې بندوبست نه کیږي چې کم څنګه کراچۍ کې ډیرانونو نه چمنونه جوړ شو او بوټي پې ولګېدل، خیشته شو. نو دا تاسو نشئ کولی چې په دې ګوټ په ګوټ تاسو خیشته خیشته بوټو او په هغه بوټو مینځ کې ډیرانې چې خلکو ته بوټي ښکاري او ډیران نه ښکاري نه کوي. اصل مقصد خپل جیب ډکول دي او غلا کول دي، جیل سازۍ او دروغو په ذریعه باندې د قوم له د دوی په سټونو باندې سورېدل او خپل ځان پوره کول او د قوم د جیبونو نه پیسې راخکل. دا بنیادي طور باندې او د بنیادي مقصد دی. او که دی وغواړي اخلاص وي او د دی په زړه کې جذبه وي نو زه یقیني طور باندې ویم، کامل ایمان سره ویم چې نوښار ته د بیروني فنډ ضرورت نشته. نوښار ته به ته دې ته محتاج نه چې جي ماله صوبه به راکوي، مرکز به راکوي نو زه به پیسې لګوم. نه دي، تا سره دلته کې آمدن دی. ستا یوه منډی هغه کروڑونه روپۍ ګټي، خو هغه هله به دا کېږي چې هغه قومي خزانې ته راشي. هله به دا کېږي چې د جیلي چې کوم ملازمین دي هغوی تنخواګانې بند شي. جیلي کلاس 4 هغه د هغوی پته ولګي او هغه وباسي، د هغوی دغه ختم کړي، ضرورت یې نشته. او تنخواګانې او کروڑونه روپۍ کروڑونه روپۍ راځي. دا د دې نوښار سپکاوی نه دی، دا د نوښار پورې د دوی مشرانو پورې خندا نه ده
چې کروڑونه روپۍ راشي چې هغه صرف تنخواه کې ولګي. نو ته څه دپاره ناست یې؟ لکه تا آمدن دې نوښار له څه ورکړی دی؟ تا دې نوښار له څه کاروبار ورکړی دی؟ تا دې نوښار له د خپلو وسایلو نه څه ګټه ورکړې ده؟ په دې حالت کې چې ما سره ډېر قیمتي غرونه دي، ما سره ډېر قیمتي وسایل دي، اوبه را سره قیمتي شته، او زه بیا هم د بجلی لاریان یم، ګیس لاریان یم، خالص خوراکي شیزونو لاریان یم، زه صحیح روډ نه محروم یم، زه د صفا اوبو څکلو نه محروم یم، زه تعلیم نه محروم یم. مړه زه خو ویمه چې دا د لیونتوب خبرې دي. هغه زه چې ویمه چې زه به نه لیونی کېږم، نو لکه عقل والا سړی چې وي هغه به همدقسې لیونی کېږي، او چې کم پې پوهېږي او کم ته پته وي او کم ته دا صورتحال ادراکي، هغه به د هغه دپاره لیونتوب نه بغیر بله خبره نشته. او زه ګڼم چې دا د نوښار د مشرانو د هغوی سپکاوی دی، بېعزتي ده، د هغوی په سترګو کې شګې اچول دي او هغوی ته بربنډ کنځل دي دې ټایم کې چې کمې مسلې د دې نوښار دي. او دا په دې تمه باندې ناست چې ماله به جي فنډ راځي، نو زه به یې لګوم. نه، فنډ تا دې نوښار کې پیسې شته، تا سره د ګټې مواقع شته، تا سره وسایل شته، اوبه در سره شته، معدنیات در سره شته، خو دماغ پکار دی، او کاروبار دماغ والا او ټیلنټ والا دماغ سوچ پکار دی، او د تعمیر سوچ پکار دی، د ترقۍ سوچ پکار دی. او که دا وشي نو زه کسبیه ویم، که دی د اخلاص سره کار وکړي او جذبه پکې وي، نو هر سټریټ نه او هرې ګلی نه به دا د ستا د داسې وي ده که دا د کراچۍ د کوڅې وګورئ. حیرانتیا خبره ده که نه، کراچۍ کې جماعت اسلامي نه قومي سیټونه، صوبایي سیټونه، هغې ته هم پرې نښول، ضلعي چې کم میر سیټونه و هغه ټولې دنیا وکتل. د هغې نه پس هم داسې کونسلران پکې شته چې خپلې علاقې هغې نه ماډلې جوړې کړي. نو که څوک وایي چې جي زما په یوازې کار کولو به څه کېږي، نو دا غلطه خبره. لکه ټوله دنیا به غلا کوي، نو زه به غلا کوم. دا یو غلط سوچ دی. طیب اردگان د ترکی تر ننه پورې که هغه باچایي کوي، نو هغه په ویژن باندې کوي، او هغه استنبول نه صرف فیسه مې نو کړي جي. استنبول کې چې دی لومبي ځل د استنبول میر شو، نو لومبنۍ روټۍ ارزانه کړې وه، دویم نمبر یې ورپسې چې کوم کار کړی و، نو هغه یې د هغه ځای بلدیاتي سیستم هغې کې سا چولې وه. مطلب دلته چې څنګه ټیمې دی، نو هلته کې هم بلدیاتي سیستم دی. هغه ادارې فعال کړي او هغې نه آمدن پیدا کو. د هغې په ګاډو باندې اشتهاراتو باندې د هغې په ګاډو وي، په هغې باندې اشتهارات جوړ کړل چې د غټو غټو کپیانو اشتهارونه یې په ګاډو لګول. او د هغه ځای چې کوم مونږ به ووایو ټیمیز و، لا ډسټرکټ دغه وسایلو، نو هغې نه یې پیدا کړي او په خلکو یې لګولې. نو هغه د 500 روپو روټۍ ارزانول تر ننه پورې د هغې په دنیا باندې د عزت باعث دی او د ګټې ذریعه ده. بار بار مسلې راغی، مشکلات راغل، خو خلک وله ووټ ورکوي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د هغې اخلاص ته ګوري. نو که زمونږ دا مشران هم دا سیاستدانان هم صحیح طریقې سره اخلاص وکړي، هېڅ دې ته محتاجه نه دي چې ماله ووټ میلاو نه شو، ما زه کونسلر خو یې که نه، یو عام ممبر یو عام ایم پی ای، عام ایم این ای، راشه کار وکړه. تا سره چې کوم فنډ دی، یو علاقه ټارګټ کو، یو محکمه ټارګټ که چې دا ما دا کار وکړو، ما لکه اختیار راغو، ما تعلیم دا صفا کو، محکمه صحت دې کې ما صحیح کار وکړو، زکات دې کې مې صحیح کار وکړو، ما جوماتونه ټیک کړل، ما دې یو شی یو سکول ماډل جوړ کړه. نو مونږ به ومنو چې دلته دماغ شته او جذبه شته او د خلقو دپاره د کار کولو هغه سوچ شته، عوامي سوچ شته. او که دا نه نو دا ټول جیلسازي ده، فراډ دی، دوکه ده، او د خلقو وینې زوي څکلو دپاره په دې سیټونو باندې د کېناستو کوشش دی. الله تعالی دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي.
او الله تعالی دې زمونږ دې مشرانو ته او مونږ ته ټولو ته هدایت وکړي. زه به بیا ووایم چې دا د کراچۍ یو سټریټ دی او یو کونسلر د هغه کوشش او کاوش دی او دا تاسو وګورئ د دې اندازه دا تاسو ته په نظر راځي د دې روډ صاف د دې اشارې د دې چې کوم پارک دی د دې باندې چې کوم پوره سټریټ نه پارک جوړ شوی دی یاره دا داسې مشران هغه کونسلر دی عام کونسلر دی جی نه ایم پی ای دی نه ایم این ای دی نه ورسره مرکزي حکومت شته نه صوبایي حکومت شته خپل د یونین کونسل په فنډ علاقه خپل ویلیج کونسل چې کوم هغه د هغې دغه دی سیسټم دی نو هغې کې د ښار نه انګلینډ جوړ کړو